यो बुजुर्गो पदे अरबाप लंडाई के ओसेदो पर सदर की कालीबाड़ी की और किताबुन वाला वगैरह सारा वो दुकान के नास दारबाप लंडाई स्पिंजुरी चीदी अगी तपत दागी लीदले हो डेर लो आलिम और दुमरा खैस्ता सड़े हो जमा पर स्पिंजुरी के दा से खैस्ता सड़े न दे दिए आगे बच्चा पसी मुंज न को और जुमात लब जमिलम नस्लो पकोटा के बे मुंज खुदा ने दिगारनी सी दुआ याद रहे अल्लाह में जिन्हें गुनाहगार खुम्मा सरे मीना डेरावा और दुआगा ने डरा सको आखिर उम्र के मां तयवी छे दे फराशा वो तब तकरीर के द पंजाबी और शेर अगौरस पलंडाई के वेले हो तालक दिया हुआ नुमावरता शेर हुए थे खरिया के नहीं बाता सुन के ते होशियार रही खरिया के नहीं बाता सुन के ते होशियार रही अंधेरिया सनराता नींदर सी बेदार रही मंगना वही शफाता बन के ते तैयार रही ते मसलवी किताब दा तू रोशरे दी बंदीच खरिया के नहीं बाता सुन के ते होशियार रही अंधेरिया सनराता नींदर सी बेदार रही वही खबरी में दर तक टिक टिक उकरे खुचे वायरे नू खियार उसेगा डेरे प्यारे बदर बांध राशि खुद खूब न वर्थ बेदार उसेगा दागुत है पतुकान लमदा करा और जमा पदी तंदी राह का वल्दी तंदी सरब डेरो लो संडागान मुकाबला राजी खुदा तंदे बखुदा वर्त न खड़ाई यवा दोम में ती तपोसु कुछ जिदा तासु जुमात की मुंजिया माथे प्रेदा खबर मैं न जी हल बवल चेडेर में तंग चेडेर में तंग माते चे दजन मुंज इंसानानु सरकीगी का जनावरों सर मां वर्तवी चीजी इंसानानुसार वल पखुदा कसम चिज जुमात तलारशम न पके खरा टटवान कचर स्पी पिशोगान दावला नजकम तो मुसला कला उगोरम कला खर वलाड़ी और कल पिशो वलाड़ी और कल टटू वलाड़ी दा साहिब हाल और साहिब कशफ हो जब खबर बोल गई साहिब कशफ और साहिब हाल चीदी दास्ता सो जमुन दा इलम न बाला तर खबीर लका मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दाम साहिब कशफ दा कोड़ी ना मेरा वस्तों पे खबर था ला रखी में ते तपोसो को दे उमड़ी मस्जिद आगप कब्र के साल दे मातेवी की वो कब्र में पिकौड़े की तरह तल रहा है पिकौड़े की तरह बिया में दे डॉक्टर इकबाल तपोसते कुछ पलाउर के दागे कब्र लखम तले दागा साल दे विच डॉक्टर इकबाल की हालत अच्छी है खुदा जाने उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई
عزیزانو مولانا شمس الحق افغانی چې په یوشت علمونو دغه عبورو د 21 علمونو عالمو او د دیوبند علماو به دغه متعلق وي چې دی وخت کې په مخ د ځمکه په تمام ایشیا کې د شمس الحق افغانی عمر علم د چاني دوه مولانا لاهوری ته چې تا په تقریر کې یو خبره کړې ده چې لاهوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں دا خبر رشتیا دا اگر تل افغانی صاحب آپ میرے ساتھ چلے ٹانگا کی ناس تھی وزیرے تدلاور تلو افغانی صاحب قسم خورو چې زما په دې مخ لاس راخ کو مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ چې لاس راخ کو ول دیکھو ابھی مقبرے کی طرف وہ چې وزیرے ته می وکړه ار یو خبر د اور تنور اور دا لمبے کے پاس رہا ایک ابھی ایک دوسرا کرشمہ آپ کو بتاؤں دلاور شاہی مسجد طرح چرال دیا پدے مخلاتا راس راخ کو ویلے کی جماعت تمہیں اوکت زرگونا خلق ہو پکے ما انسان ہوں عرض داؤ کہ انسان جوڑے دل گران انسان دغه توای امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خار نه بار یو بوډای په یو جونګړه کې اوسېدا بوډای نو ابو بکر صدیق په سحر د مانځنه مخ کې پاسې دو او لا برو دا بوډای جونګړه به جارو کړ وایي په خبره بزرګانو ګمنځم ګرځوي ګيري ګمنځونه لا نن تخدار استی کا تاسو جمعات جارو کړئ چني له او چنیا دا جمعات څنګه ګندل د چني بچی ته جارو کړه څه پتو کله دیدل اور دوران دے بیڑی دے غر کا دا ادم وظیفی ٹکڑی انسان په چني باندې دیوان جاری کړ استنجا دے کرا شو غلطو کې او چني تاواز کې دا غل چا کړی دي را سپا کې کړ سټماري زه هم تا کړی دي او رہی جماعت تراشی ٹک جارو علی اور جماعت جارو کوئی میں آپ خبروں کو گئی ایسی بزرگی مزرگی پہ آرام کی نہیں جارو والے جماعت جارو کئی بیا کزر والے بھی استنجاگانو زیل او مین زی بیا جماعت نے چه خلق وزی پنے ورته سمول تدې نفس مرش ما په خبر پوهیږي چې نفس د چا مړ نه واز برکیږي چرته کیږي اخه تړي کیږي پنے سمول کله چا پړې لګي ګندې خپل صادر راولي ورته راسو سن دی ورته دا عادت بچاو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک دریل په ډبه کې ناشته او یو هندونه نو ته دریل ټټای تا ا ټټای کې چا دستونه کړی ټوله ټټای ګندا و هندو بیا راو مولانا ورته ولې به ول سب په خانه ګندا ہے هندو چې کې ناشته نو مولانا په ډبه کې د سیګریټو ډبی را ټول کړ پټ وندي او ټټای تننه وته د سیګریټو په ډبی هغه د ټټای هغه دیوالونه ولاندې هغه شیخ وندي ټول صفا بیا بار وته هندو ته وی چې پاخانہ صاف ہو گیا اگر آپ اندر جاتے ہیں روی جی کیسے صاف ہو گیا بولا تشریف تو لے جائے چې هندو لارو ټټای پاک متیاز اوکری چراؤ تو مولانا دلاس نونی وہ آپ میرے ساتھ اپنا تعارف کرائے تعارف چور سرو کو دبک ناس ناس ہندو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم
او هندو ته د سیګریټو په ډبو ټټای پاتې او بکی تاسو زما عزیزانو ازمه داو چې انسان جوړېدل ګران کا مولانا مدني انسان شوی انسان په مالټا کې قید د خپل استاد شیخ الهند رحمت الله علیه صاحب د انګريزانو زمانہ و شیخ الهند وایي چې په مالټا کې قید یې جمع ده په یخو بو 10 څنګه کوم هغه مولانا مدني ورته حضرت پانی مل جایا کرے گا گرم ماسوتن به استاد دکړو او د بلوټر اواغستو د کمیس لاندې د زړه سره به ونیو زړه سره به ونیو قرآن به شروع کو چې د تهجد وخت راتلو بلس 12 سپاری به ویلي او د زړه په ګرموالي به هغه لوټه ګرمه کړو او هغه به استاد لور کچ په دې سودا سو په تهجد کې او به کیسه روزه رااله استاد ورته وی روزه رااله ختم رانه پاتې شو سبکی مولانا مدنی ورته وی چې ہو جائے گا جی ختم کیسا ہوگا یہ حافظ کہاں ہے وہ جی پیدا ہو جائے گا پڑھومبے ورځ مولانا مدنی سهار نه کېناستو تر مازیګره پورې اوله سپاره یاد کړه او شپې له استاد له په تراوو کې واورل سبا له بل یاد کړه بل واورل بل سبا بل یاد کړه بل په دیرشم ورځ د مولانا مدنی قرآن هم یاد شو استاد ته په تراوو کې واورل ارزاو 400 جوړې د عزیزانو آسان دي انسان جوړې د ګران عزیزانو په دې کائنات کې دا الله مقربین مخلوق جو اغا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو اویتا اللہ پاک رنبنے ٹریننگ بچکم ورکولو نو هغه د دې بو چې د یو کامل انسان شي او د کامل انسان کار دای چې داغه په زړه کې د مطلق انسان قدر د انسانیت قدر وی داغه په زړه کې اگر انسان کا ہندوی کا سکھوی کا انگریز وی کا عرب بلاچ خوچ انسان نامری نو د پیغمبر پر زړه کې بداغه انسانیت قدر استاد بداوي چې د پیغمبر پر زړه کې بد کافر قدر مونږ خدا وایو کنه چې پیغمبر ته مونږ ډیر نږدې یو ځکه چې مونږه د اسلام ته قداران نو د پیغمبر په ځل کې د کافر قدر بن اوچ د پیغمبر په ځل کې به د مسلمان نه د کافر قدر زیات د دې وجه سوا وجب دعوا چې مسلمان ته خو الله په سبب د اسلام باندې نجات ورکړو د جهنم نه او کافر چې دا مستحق د جهنم دی نو پیغمبر به ورپسې در په در ګرځېدو چې دا انسان دی د جهنم ته ولې لاړ شي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वफदुना बराल द काफिर वफद रागे खपल सादर वर्ता वड़ोल आ काफिर प सादर केनोलो पखपल वर्ता पजमका केना التراس سو پزړه کې راز داو چې دوی تدا ثابت شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې درد او هرس چې ده هغه صرف دا ده چې دا انسان دې د جهنم ته ولې لاړ تر دې حدا پورې غمگین بو د سردار کونین صلی الله علیه وسلم طبیعت چې الله